درته ویلي اوس په کوټه کې په 28 دسمبر باندې بلیاتي الیکشن سکم نه دا کېږي ډېرې مودې پس په کوټه کې بلیاتي الیکشن کېږي نو بلیاتي الیکشن ولی ضروري وي او ولس پدې کې څنګه حصہ واخلي نو لمر سره موجود دی محترم حمید الله خان کاکړ صاحب سدای پدې باندې لرنه لري نو د خاطر راځو حمید الله خان کاکړ صاحب د سونو بلوچستان په سټوډیو کې کوټه سټوډیو کې وتا ته شراغلاس وایم وطنیار خلیل صاحب ډیر مننه کور ودان د سونو بلوچستان چې تاسو زراو غوښتلم او نن دا چې موضوع د باندې کم ټاپک د کړی د کوم موضوع د کړی دا یو ډیر غټ او اهم موضوع ده دا په کوټه کې او په کار دی چې په دې باندې موږ بحث وکړو مباحثه وکړو او په دې حواله باندې خلکو ته معلومات ورکړو نو زه ستا ډېر کور ودانۍ وایم ډېره مننه یو جان مننه نو بالکل قدرمنه اوریدونکو بنیادي ضرورت دی بلیاتي الیکشن ودې ته ویل کېږي چې د ګلۍ مالي الیکشن او د علاقایي سطح باندې د دې فائدې چې کمې دي هغه ډېرې دي دا لاندې سطح یو الیکشن دی خلک خپلې مسلې په حل کوي او لیډرشپ چې کم دی هم له دې الیکشن څخه جوړیږي کونسلر ښه کارکردګي ادا کړي ډېر داسې کونسلران دي چې هغه نن د ملک بهترینه سیاستدانان جوړ شوي دي نو دا د دوی دپاره هم د لیډرشپ جوړولو یو ډېره ښه موقع نو حمید الله خان کاکړ صاحب کومر راسو دی خواته کوټه کې الیکشن 28 دسمبر باندې اعلان شوی دی 28 دسمبر باندې بکی دغه څو یونین کونسل دي څومره وارډونه دي تقریبا څومره اوټونه وي کتل دې باندې خبرو کې به راځو نو خاطر چې وطنیار خلیل صاحب اول چې کومه تا خبرو کې دا ډېر بنیادی ضرورت دی جی دا وایم چې دا دې ته بنیادی جمهوریت وایي بنیادی جمهوریت زبردست دا بنیادی جمهوریت چې دی د ډېر مودې پاس په کوټه کې چې دی حکومت اعلان کړی دی او د کوټې ډېر زیات ضرورتونه دي کوټه سار ته وګوري د کوټ سار دا ډېره غټه آبادي ده او د آبادي ډېره پھیلاو شوې ده نو کله چې په داسې ښار کې بنیادي جمهوریت نه ادارې فعال نه دا ښار کې ډېر ورانۍ او دغه ډېر مسلې مسایل چې دي هغه موجوده دي نو په دا زه خو دا وایم چې دا ډېر اهم او د خوشحالۍ موقع ده چې ګورنمنټ چې دی په کوټه کې الیکشن چې دی هغه اناونس کوي او دا الیکشن چې دی دا به کېږي دا الیکشن که ته وګورې دا وخت ګورنمنټ په 400 باندې کوټه چې دغه تقسیم کړې ده هغه لکه پخوا چې یو زرغون ټون یو چلتن ټون لیکن اوس د دې سره چې دی یو تکتب هم زیات شوی دی او بل سریا په نامه دا څلور ټون چې دی په دغه کې په دا باندې د کوټ چې تقسیم ده او د سره سات تقریبا 9.5 چې دی دا کونسلران چې دی په دغه الیکشن کې دا منتخب کیږي دا یو ډېر غټ او ډېر ښه تعداد دی دغه تعداد چې منتخب سي یو خو د دې یو ټریننګ روان سي او بل به د علاقې خدمت چې دی کوي او جمهوریت چې دی بنیادی جمهوریت وایي ودی شته سیاست وایي ودی شته چې کله د ادارې فعالي او کونسلران چې ته غراسي او دا پټون کې د چیرمنان جوړیږي نو دا یقیني خبره ده چې دا انتخاب وسی د سر بزموج د کوټه شهر کې به تبدیلی راشي یو فرق به راشي جی نو د خلکو چې کوم مسلې مسایل دي دا به او کوټه کې دا وخت ډیر زیات مسایل چې د صفایي په حواله باندې د اوبو په حواله باندې نور داسې ډېر زیات مسایل چې په هغه باندې د کار کولو ضرورت دی او په هغه باندې چې څو پورې عوام په دې کارو کې شامل نه دي په عوام د سرکار په کومه کې شامل نه دي نو دغه کارونه چې دي د مخته نه ځي دا یو ډېره ښه موقع ده چې دا وخت سرکار ګورنمنټ اف بلوچستان د الیکشن اناونس کوي نو د دې سره به زموږ چې کوم هغه تکړه خلک دي هغه سرګرمه کارکنان دي د پارټیانو دا په دې جمهوریت کې شامل شي دغه به حصہ جوړ شي چې کله دغه حصہ نو بیا دغه خبرې چې دي د مخته برابرۍ او مخته کیږي ډېر زبردست تفصیلات وړاندې کړو څومره یونین کونسل دي ګران اوریدونکو بالکل او څومره وارډونه دي په هر یونین کونسل کې قدرمن اوریدونکو تقریبا 3 یا 4 وارډ دي دا الیکشن دی په دې کې به تاسو حصہ اخلئ حمید الله خان کاکړ صاحب یو بل سوال
کال 2013 کې بلیاتي الیکشن سی سوي دی بیا له بعد سے کم دی بلیاتي الیکشن سے کم دی دا په کوټه کې نه دی سوي خو په کال 2022 کې بلیاتي الیکشن سے کم دی دا په ټولو صوبه کې وسوي خو کوټه لدی څخه مېروم و نو څومره دا یو تاوانو د کوټي د پاره سیدا الیکشن نه کېدلی تقریبا 12 کاله په کوټه کې بلیاتي الیکشن نه ولې چې نو تاوان خو چې مطلب ته خلک له سیاست څخه 12 کال لري پاتې شي او د جمهوریت څخه لري پاتې شي دا یقینا چې دغه تاوان دی د خلکو شمولیت نه یې پکې ما درته ویل چې دا بنیادی کارونه چې دي دا د په بنیادی جمهوریت کې کیږي دا چې دي دا کونسلران دا کارونه چې دي دا کوي نو یو ام پی چې دی هغه په یو الکا باندې نشي رسیدلی او کچیر دا هغه سره د بنیادی جمهوریت کم کسان چې د بلدیاتي انتخابات کې کم کسان الیکټ کیږي دا کده د سیاسي سره ملګری یا زموږ د امپیګانو سره دا ملګری نو د دې په وجه سره ډېر زیات ستونزې چې د غل کیږي او ډېر خبري برابرېږي او هغه یو زمواره کسي چې کوم څوک منتخب کوي په جمهوریت سره راځي هغه د غلي خلګه د مالی خلګه خپل کونسلر سره سوال جواب کوي پښتنه ور سره کوي دای به خپل ام پی سره یا د ګورنمنت سره چې کوم ادارې جوړې دي ټول چې کوم جوړیږي د دې سره خپل پښتنه رښتنه کوي نو په دې کې خبرې ډېر مخته برابرېږي او مخته ځي او شځي او دا بد قسمتي و چې مطلب 12 کاله په کوټه کې دا د الیکشن موقع نه و نو دا یو ډېر ښه موقع ده بس ما دا دغه دی چې زموږ اورال په پاکستان کې زموږ کوم نیټورک دی زموږ کوم کار دی په الیکشن باندې زموږ کار دی زموږ دا دغه دی چې څو پورې بنیادی جمهوریت نه مضبوطه استابلیتي ادارې نه مضبوطه په ملک ترقی یا په سیاست کې ترقی چې دا ناممکن ده دا ادارې باید مضبوطه شي او دې ته باید مزید اختیارات ورکول شي اصل کې د ګلی د کوڅې د مالی کار چې دی هغه د بلدیاتي انتخابات کې کوم کوسنره راځي د دې بلدیاتي سیستم کار دی دا د ای پی کار نه دی چې هغه ټرانسفارمر ولګي هغه نالي جوړ کی هغه ګلی جوړ کی هغه روډ جوړ کی دا بنیادی کم کارونه چې دا د دې خلکو کار دی د اسمبلی د ممبرانو کار دا دی چې هغه په اسمبلی قانون سازي وکړي هغه د په صوبایي اسمبلی د قومي اسمبلی د هغه سېنات دی او د کومڅین دا د زموږ په ملک کې زموږ په وطن کې مطلب کوم سیاسيان چې دي هغه په دې کارونو باندې ځان مشغوله کړی دي نو په دې وجه سره ډېر مسایل دا وخت موجود دي چې اصل خلک چې کوم د دې سیستم وارثان دي یا د خلکو ته کار کول په کار دي هغه دغه خلک دي چې په بلدیاتي انتخابات کې الیکټ کیږي ولې چې هغه په هر معامله خبر دي هغه په هر غلي خبر دي هغه په هر ستونزه خبر دي هغه در سړي په مشکلاتو خبر دي نو دغه خلک چې دغه څوک په سیاست کې څه نه ولري زموږ د سیاست چې دی زموږ د ادارې چې دی زموږ کوم سیاسي سیستم دی دا نامکمل دی دا مکمل نه دی نو په کار دا دی چې وځ دا وخت په کوټه کې الیکشنز کیږي خلک باید بڑ چړ کې په دې کې حصہ واخلي په دې کې شمولیت وکړي په دې کې ملګرتیا وکړي په دې باندې ځان خبر کړي زموږ نن د پروګرام مقصد هم دا دی دا ډېر ښه کار کړی دی چې په دې موضوع باندې دغه کې خلکو ته زیات معلومات ورسیږي خلکو ته اویرنس ورکول شي خلک په دې سیستم باندې خبر شي په دې الیکشن کې زیات حصہ واخلي نارینه خپل حصہ پکې واخلي ښځې خپل حصہ پکې واخلي ښځې موږ د آبادۍ نیمه حصہ د څو په دغه په جمهوریت کې حصہ نه په د بلدي انتخابات کې حصہ نه د څو ډېر مسایل نو ما د استاد د پروګرام په توسط سره عوامو ته د پیغام دی او خلکو ته د پیغام دی د کوټی کم خلک دي هغه باید دا وخت خپل نمونه په ووټر لیستو کې وګوري خپل الکه بندیان چې کوم سوي د یونین کونسل پر سطح باندې یا د واټ پر سطح باندې خپل نمونه چې دا معلوم کې او په دې کې په سرګرمي سره خپل حصہ واخلي ولې دغه بنیادی جمهوریت او د دې سره د خلکو ستونزې چې دی هغه بال کیږي او د خلکو په ستونزې کې به کمی راځي او د دې شمولیت په دې کې چې دی د کیږي نو باید ځوانان سیاسي کارکونان د معاشري ټول خلک په دا سیستم کې حصہ واخلي او د کوټې چې کوم انتخابات دي نو دا په 28 دسمبر چې د الیکشن کیږي په دې په شیډول باندې ځا خبر کی د دې په ټولو شانو ځا خبر کی او په دې کې حصہ واخلي او پارټیاري باید په دې کې حصہ واخلي د شخلکو مطلب انتخاب وکړي شخلک امیدواران په توګه راوړي دي وټه کې خلک امیدواران ته ووټ لور کې دا ډېر لازمي خبره ده موږ دا کښنی خبرې کله چې دا اګنور کوو په دې کې مطلب دلچسپي نه خو بنیاد د دې خبرو دا دی د سیاست بنیاد دا دی او په دې ملک چې کله مشکله کله څه ګلې ملي هم کوو هغه کوم له دې ځای په دې خبرو کې حصہ واخلو ځان شامل کو
نو الته هغه خبرو باندې هم د دې مثبت اثر وي چې کوم موږ ام پی ایز راځي زموږ ام ان ایز راځي هغه باندې هم مثبت اثر وي په عوام کې شعور راځي په عوام کې آگاهي راځي عوام د سیاست د سیستم حصہ جوړیږي نو دا ډېر لازمي کار او ډېر ښه کار و چې دا وخت ګورنمنت کوم فیصله کړې ده دا د عوام پر سطح باندې او موږ ټول د خلکو دا ستایي چې دا یو ډېره ښه فیصله وسوله چې په کوټه کې به الیکشن کیږي او د ادارې چې دا پاله کیږي د دې سره د خلکو په ستونزو کې کمی راځي او بهتري به راځي. جی بالکل. نو ګران اوردونکو زما او د حمید الله خان کاکړ صاحب په بلدیاتي الیکشن باندې یو څو منټه نوري خبري اترې وي